بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 33 ته اوله سپاره د سوره بقره شروع ده او آیت نمبر 63 نه واخله تر د آیت نمبر 66 پورې به وایو نن انشاءالله او اتمه رکوع ده. اول تلاوت کو بیا به د هغې نه پس لفظي ترجمه او مختصر تفسیر کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. وإذ أخذنا إذ نامخي واذكر محذوف ته واذكر او تاسو یاد کئ إذ هر کله چې اخذنا مونږ واخستا اخذنا دا د فعل ماضی جمع متکلم صيغه ده. اخذنا مونږ واخستا اخذتو معنا ده ما واخستو او اخذنا معنا ده مونږ واخستا. میثاق کلکې وعدې ته وایي چې مضبوطۍ سره یو چا سره واده وکړي هغې ته په عربۍ کې میثاق وایي. میثاقکم تاسو نه کلکه وعده. وإذ او هر کله چې اخذنا مونږ واخسته میثاقکم تاسو نه کلکه وعده. ورفعنا او مونږ اوچت کو. رفعنا د جمع متکلم صیغه ده د فعل ماضي. رفعتو معنا ده ما اوچت کو. رفعنا مونږ اوچت کو. فوقکم ستاسو د پاسه فوقکم ستاسو د پاسه اطورو کوهتور غر. دا بنی اسرائیل چې وکنه دی چې کله د فرعون د غلامۍ نه الله پاک خلاص کړ او میدان تیه ته رالل نو دوی موسی علیه السلام ته بار بار اصرار کولو بار بار به ورته دا خبره کوله چې ای موسی علیه السلام ته الله پاک ته ووایه چې موږ له یو کتاب راکړي یا موږ له یو داسې د ژوند تېرولو یو قانون راله راکړي چې موږ د هغې مطابق خپل ژوند تېرو. موسی علیه السلام کوهتور ته لاړو. څلوېښت ورځې ورته الله پاک وفرمایل وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. څلوېښت ورځې الله پاک ورته وفرمایل چې دلته کې به تېرې کې زه به تاله تورات کتاب درکم او ته به بیا ولاړ شې بني اسرائیلو ته به دا ته بیانې دغه یهودیانو ته او هغه به په دې باندې خپل ژوند تېری. نو دا چې کله موسی علیه السلام دی خوا څلوېښت ورځو له راغی د کوهتور دپاره د کوهتور ته د تورات اخیستو دپاره نو هلته کې د کوم بني اسرائیلو دی له سامري او سخی جوړ کو د هغې عبادت یې شروع کو. موسی علیه السلام چې واپس لاړو هغې باندې زور زبردستي وکړه. هغې د هغې نه توبه وښکله څه یې قتل کړل او څه همداسې الله پاک معاف کړل. نو بیا الله پاک ورته دغه بني اسرائیلو ته موسی علیه السلام وفرمایل چې مال الله پاک دا تورات کتاب را کړی دی په دې کې دا د احکامات دي دا پکې الله پاک د الله پاک فرامین دي نو په دې باندې به تاسو خپل ژوند تېروئ. نو دوی وی یاره کیدای شي چې دا تا د ځان نه جوړ کړی وي مونږ خو چې په خپلو سترګو الله پاک نه لیدلی نو بیا مونږ په دې باندې یقین نشو کولی. وإذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة چې تر څو مونږ الله پاک په خپل سترګو نه لیدلی مونږ په دې باندې یقین نه کوو. نو بیا ورته الله پاک موسی علیه السلام ځان سره 80 کسان دی نه بوتلل. الله پاک له موسی علیه السلام بره کوهتور ته ورخطو. الله پاک سره همکلامي وکړه. د الله پاک خبرې د بني اسرائیلو ښکته واورېدې د 80 کسانو. بیا وی چې یاره نه دا د الله پاک څه پته لګي دا د بل چا خبرې مونږ الله پاک په خپلو سترګو جهرتن لیدل غواړو ښکاره لیدل غواړو. بس الله پاک په دې باندې اخذتهم الصاعقه دی باندې الله پاک یو تندر غونته راوغورځو او دوی ټول پکې الله پاک مړه کړه او موسی علیه السلام فخر موسی صاعقه. موسی علیه السلام بېهوشه شو. چې کله په هوش کې راغی موسی علیه السلام بیا د الله پاک نه سوال وکړو چې الله دا بني اسرائیل را ژوندي کا که اوس که زه لاړم هسې د دغه یهودیانو بني اسرائیلو ما سره د دوی ما سره هسې
دا اړه بدوالی دی په وړو وړو خبرو را سره اړه بدوالی کوي دا بني اسرائیل نو داسې ده چې خدای پاک که دا اویا کسان هم داسې مړه وي نو بیا به دوی ما په دې باندې به ما سره دوی ډېر غټ لانجه جوړه کړي نو الله پاک هغه اویا کسان هم را ژوندي کړل بس دی چې لاړل دا اویا کسانو موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته وویل چې ګوره بني اسرائیلو تاسو دا موسی علیه السلام چې کوم تورات راوړی دی دا د الله کتاب دی حقیقي کتاب دی بیا هغې ورته ټیک د زموږ ته دا بیان کوي چې هغې ورته بیان کو هغې کې کوم احکامات د الله پاک هغې ورته بیان کړل د نبي علیه السلام په باره کې را کوم صفات او بیا د ژوند تېرولو طور طریقې وې چې د دې پابندۍ سره به تاسو ژوند تېروئ بني اسرائیلو نخرې شروع کړې یاره وایي دا خو موږ نه منو او دا خو ډېر ګران کار دی او دا خو موږ په دې باندې عمل نشو کولی د دې احکامات موږ خپل ژوند په دې نشو تېرولی نو الله پاک په بیا دا کوه تور روچت کو کنه او د دې د سرونو را پاسه کې او درولو او ورته اوس منې کنه منې نو دلته کې فوقکم الطور ورفعنا فوقکم الطور نو دی بیا فورا اومنله چې الله بس موږ منو را غورځوي را باندې ما نو دلته بیا سوره اعراف کې بیا دي واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ذله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون دلته دی واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا نو رفع معنا دا اوچت کړو او نتق معنا دا چې اوچت کړو او بیا داسې د پاسه په خوځولو نتق معنا دا اوچت کو او بیا د پاسه داسې خوځولو نو الله پاک وای واذ نتقنا الجبل اتور نه مراد جبل له جبل اومغه کوه تور غر یادای نو الله پاک ورته فرمای واذ او تاسو یاد کړئ هر کله چې اخذنا مونږ واغسته میثاقکم تاسو نکله کواده ورفعنا او مونږ چت کو فوقکم تاسو د پاسه تاسو سرونو د پاسه اتوره کوه تور دا غر نو الله پاک ورته بیا فرمایل چې اوس منه او کنه منه نو دی وی چې الله بس منو مرا غورځورا باندې نو بیا الله پاک یعنی دغه بني اسرائیل هغه خبره اومنلې نو بیا دا بني اسرائیل چې کنه په دې کې چې کوم اویا کسان تلو دی بني اسرائیل ته چې څنګه لاړل ورته وی وای دا خو د الله کلام دی خو الله پاک په دې کې ویلي دي چې کم کار کولای شي هغه کوي چې کم درته مشکل هغه مه کوئ نو بیا هغه بني اسرائیل د ټولو نه انکار کړو نو الله پاک بیا دا غر اوچت کو بیا دی وی چې او یا الله بس موږ منو او کله کا وعده وکړه نو الله پاک وی اذ اخذنا ميثاقكم کله چې موږ تاسو نه کله کا وعده وکړه واغستا چې په دې تورات باندې به عمل کوي او ورفعنا فوقكم الطور تاسو نه منل نو موږ د باندې کوه تور د پاسه ودرو نو تاسو بیا دا خبره اومنله نو خذو معنا تاسو واخلی تاسو اونیسئ دا خذو دا د امر صيغه ده د حکم صيغه ده د جمع مذکر خذو تاسو واخلی ما کم هدایت چې یا کم تورات کتاب چې آتینا مونږ درکړو کوم تاسو له آتینا دا د جمع متکلم صيغه ده د فعل ماضی آتینا مونږ درکړو کوم تاسو له مونږ تاسو له درکړې ده کم کتاب چې مونږ تاسو له درکړې خذو تاسو دا اونیسئ ما کم کتاب چې کم تورات چې یا هدایت چې آتیناکم تاسو له مونږ درکړې ده نو بقوه په مضبوطی سره ونیسئ ان کلک په دې باندې عمل کوئ په دې باندې کلک عمل وکئ بقوه ای بعمل په دې باندې تاسو کلک عمل وکئ واذکروا او تاسو یاد ساتئ ما هغه حکمونه کم چې فيه په دې کتاب کې دي فيه په دې تورات کې دي لعلکم د دې لپاره چې تاسو تتقون پرهیزګاران شئ یا تاسو بچ شئ عن تتقون النار تاسو د دې په دې باندې عمل کوئ په دې تورات باندې چې تاسو د اور نه بچ شئ د جهنم د اور نه بچ شئ یا تتقون المعاصي تاسو په دې باندې عمل کوئ چې د ګناهونو نه بچ شئ نو دا تورات باندې عمل کول د بني اسرائیل لپاره په هغه زمانه کې نو دا دې لپاره چې هغوی ډېر د الله نافرمانیانې به کولې ډېر زیات نافرمانیانې به کولې نو الله پاک ورته وفرمایل په دې تورات باندې دا زما کتاب دی ما درلېږلی موسی علیه السلام زما رسول دی او ما دله دا کتاب ورکړی تاسو د ده تابعداري وکئ او په دې کتاب باندې عمل وکئ چې تاسو متقیان شئ پرهیزګاره شئ او تاسو د ګناهونو نه بچ شئ او د جهنم د اور نه بچ شئ چې په دې باندې عمل وکئ ثم تولیتم د فعل ماضی صيغه ده او دا اذکرو چې ده کنه دام د امر صيغه ده اذکرو تاسو یاد کئ اذکرو دا د جمع مذکر حاضر صيغه ده د امر د حکم دی پکې الله پاک ورته حکم وکړي چې تاسو یاد کئ ګوره خدا په حفظ یادول نه د دې احکامات خو مضبوط زده کئ
او ځکه مخکینی کتابونو د یادولو حکم نو قرآن پاک صرف د یادولو حکم هم دی او مخکینی کتابونه بچاته نم یادېدل قرآن الله پاک خلکو ته یادوي دا د قرآن معجزه ده ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړولو تاسو د خبرې نه انکار وکړو مطلب دغه دی تاسو په دې باندې عمل ونه کو ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړولو من بعد ذلک د دې نه پس یعنی د دې وعدې کولو نه پس وعده خو ما ول وکړه چې یا الله بس اوس په مونږ باندې کوه تور مه راغورځوه او مونږ په دې تورات باندې عمل کوو ٹھیک شو نو بیا تاسو مخ واړولو په دې باندې د عمل کولو نه مکمل انکار وکړو ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړولو یعنی تاسو انکار وکړو من بعد ذلک د دې نه پس د دې وعدې نه پس د کلکې وعدې نه پس تاسو انکار وکړو فلولا نو که چېرته نه وې فضل الله د الله فضل علیکم په تاسو باندې که په تاسو باندې چېرته د الله فضل نه و د الله فضل نه څه مراد دی د الله د فضل نه مراد دا دی چې دی له الله پاک د موسی علیه السلام د وفات نه پس بیا شموئیل علیه السلام راولېږو بیا داود علیه السلام الله راولېږو سلیمان علیه السلام راولېږو الله پاک د الله فضل در باندې نه وی که نه وخت په وخت د الله پیغمبران نه ورالېږلي ورحمته او د هغه مهرباني ورحمته ای ورحمت الله د الله مهرباني نو دلته ها ضمیر الله پاک ته راجع دی ورحمته د هغه مهرباني د باندې نه وی لکنتم نو تاسو به ضرور شوي وئ د کنتم سره دا لام چې راغی دا تاکید دپاره ضرور معنی ده مونږه کوو لکنتم نو تاسو به ضرور شوي وئ کنتم دا د جمع مذکر حاضر صیغه ده د فعل ماضي من الخاسرین د نقصان مندونکو نه نقصان مندونکو نه خاسرین چې دا جمع سالم ده او دا د اسم فاعل صیغه ده خاسئ معنی ده نقصان مندونکې چې کم انسان ته نقصان وشي نو هغه ته خاسئ وایي او چې دوه کسانی خاصئان ورته وایي چې ډېر وي نو خاصئون یا خاصئین ورته وایي دا وګوره دا خاصئین دی حالت جري کې دی نو ځکه ورته خاصئین وایي نو خاسرین نقصان مندونکي خاصئین نه خاسرین نقصان مندونکي خاسر نقصان کولو والا یو سړی خاسران دوه سړي او خاسرون یا خاسرین نو ډېر نقصان مندونکي سړي نو هغه خلک چې هغوی ډېر زیات نقصانی شوي وي نو الله پاک ورته وایي که چېرته زما فضل در باندې نه وی او زما مهرباني در باندې نه وی نو تاسو به ډېر زیات نقصان موندلی و د بني اسرائیلو ته وایي یو پیغمبر به مې د الله نه ورالېږلی او همیشه به مې ذلیل او خوار ساتلی نو بیا اوس دلته کې ورته مخکې وایي ولقد او بېشکه د لقد کې چې دا کوم لام دی که نه دا لام نو دې لام ته لام قسمیه وایي دا اصل کې والله لقد علمتم والله لقد دا الله په ذات قسم لقد یقینا علمتم تاسو ته معلوم دي تاسو پوهه الذين پاغه کسانو باندې هغه کسان درته معلوم دي اعتدوا چې هغوی زیاتې وکړو د حد نه تجاوز یې وکړو د حد نه الله پاک جو ته کم باونډري مقرر کړی و چې به دقې باونډرۍ ته به نږدې نه ورځئ هغه یې کراس کړله د هغې نه ور واوړېدل اعتداد معنی ده یعنی د حد نه تجاوز کول د حد نه اوړېدل منکم تاسو نه نو دلته کې ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين دا واقعه واورئ د بني اسرائیل د موسی علیه السلام د وفات نه څو سوه کاله پس بني اسرائیل چې کنه بني اسرائیل دا په شام کې په دې کې او 80,000 کسان په ایلا یو علاقه ده ایلا دا په شام کې یو علاقه ده او دا د سمندر په غاړه باندې ده او دې کې دا او 80,000 کسان چې کنه 80,000 کسان 80,000 دا 80,000 چې کنه 80,000 دی با په دې ایلا مقام باندې اوسېدل او د دې کار کبان نیولو میان ماهیګیرو دی ټیک شو دی به میان نیول او په خپله به هم خوړل او بازارونو کې به خرڅولم نو دی بني اسرائیلو ته الله پاک او فرمایل چې تاسو د خالی په ورځ باندې د هفتې په ورځ باندې کبان منیسئ ٹھیک شو او نور هر ورځ باندې نیسئ خو د بني اسرائیلو د عبادت ورځ چې وکنه د عبادت ورځ
هغه د هفتې ورځ وه د یهودیانو اوس چې دا یهودیان کوم عبادت کوي الله خو نه قبلوي ځکه چې اسلام راغلی قرآن راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی نو د ټولو پیغمبرانو شریعتونه الله منسوخ کړي دي. اوس نه یهودیت الله ته منظور دی نه نصرانیت ورته منظور دی او نه بل مذهب منظور دی نه بل منظور دی. الله پاک ومن یبتغي غیر الاسلام دینا څوک چې د اسلام نه بغیر بل دین مني او بل دین قبلی کنه نو فلن يقبل منه هغه مونږ ته قبول نه دی. الله پاک وایي ما ته هغه قبول نه دی زه هغه نه قبلوم. نو دین اسلام په دنیا کې واحد د الله پاک مقبول ترین دین دی. دین اسلام الله ته مقبول ترین دین دی او د دې د الله پاک قرآن کې بل ځای کې فرمایي چې نبی علیہ السلام ته فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم پتا باندې ما نن دین مکمل کو بس نن پس بل دین ناراضي بل شریعت پر ناراضي بل کتاب پر ناراضي بل نبی پر ناراضي بس دا دین پتا باندې مکمل شو دین اسلام بل دین مقبول نه دی زه بل دین نه قبلوم. نو دین اسلام دی وخت کې هغه الله پاک ته مقبول ترین دین دی. نو دی بنی اسرائیلو کې او یا اتیا زره کسان چې هغه په ایلا مقام کې په شام کې دا ایلا چې دا د شام یو علاقه ده شام او عقبه سره نږدې ده عقبه سره 2 میله عقبه یو علاقه ده او دا ایلا ته 2 میله فاصله کې ده. نو د دې اوسیدونکو اوس هم هغه د میانو کاروبار کوي په خپل هم نیسي او بازارونو کې هم خرڅوي دا د دې روزګار دی پیشه ده. نو په ایلا مقام کې 80,000 بنی اسرائیل اوسېدل او د داود علیه السلام زمانه وخه د داود علیه السلام په زمانه کې نو دی به کبان نیول خالی په ورځ ورته الله پاک فرمایي چې د خالی په ورځ باندې به نه نیسئ ٹھیک شو او نور ټول ورځ باندې باندې سي د خالی ورځ تاسو د ټولو يهوديانو د عبادت ورځ پرې به صرف عبادت کوي او د الله شان ته ګوره په دغه ورځ به الله جل جلاله ډیر زیات کبان را لېږل دومره ډیر به چې په دغه سمندر د پاسه به ټوپونه وال او ګرځېدل به د اوبو د پاسه دومره ډیر به چې اوبو د اوبه به دندم ډکې وي د پاسه به پرې روانو څنګه سوره اعراف کې دي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر نبی علیہ السلام ته الله پاک وروي تا نه د خلک د هغه علاقې په باره کې تپوس کوي کم چې د سمندر په غاړه باندې وو استاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا په دغه ورځ باندې به ډیر زیات کبان راتلل د خالی په ورځ باندې شرعا یعنی ظاهرا ښکاره به راتلل د اوبو د پاسه به ښکاره ګرځېدل یوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون او د نور ورځو کې به دون نه راتلل او دا به د خالی په ورځ ډېر زیات راتلل نو دی بیا دوکهبازي شروع کړه دی اول داسې وکړه چې یو کب به خالی په ورځ رونیو او ویل به چې یاره ګورو چې الله پاک خو راته څه وایي نه نو اول به یو رونیولو بیا ورو د هغې نه زیاتېدل بیا نور زیاتېدل بیا ټول قوم راغې هغې به نیول بس بیا ورته الله پاک حکم وکړو چې نن نه پس به بیا نه نیسئ که هم نیول نو بیا به تاسو ته په دې باندې سزا میلاویږي دی هیله بازی شروع کړه دی به د جمعې په ورځ باندې کونډې او جالونه واچول یا به غټ تالابونه جوړ کړو د هغې سمندر نه به ورته اوبه را ماتې کړې نالۍ به ورته وړې وړې جوړې کړې نو هغه خالي په ورځ باندې به هغې کې ډېر زیات هغه تالابونو ته اوبه رالی یا دا میان به ورسره پکې رالل او یا به د هغه به وشو د جالونه به خواره کړي د جمعې په ورځ نو په هغې کې به د خالي په ورځ ډېر زیات میان راغلیو او بیا به د اتوار په ورځ رانیول نو دا حیله بازي شروع کړه دا دوکهبازي شروع کړه لکه نن سبا چې خلک ډیر زیات دوکهبازیانې کوي په هر یو څیز کې دوکهبازیانې کوي نو دغه شانتې دی دوکهبازیانې شروع کړي نو بیا ورته الله پاک فرمایل کونو قردة خاسئین تاسو ذلیله او خوار او برباد بیزوګان جوړ شئ شادوګانې جوړې شئ نو بیا ته الله پاک شادوګان جوړ کړي نو د بني اسرائیل اوس دغه واقعه یادوي د داود علیه السلام د زمانې نو دلته کې وایي ولقد والله لقد او د الله په ذات قسم یقینا بشکه علمتم تاسو ته معلوم دي الذين هغه کسان هغه خلک اعتدوا چې هغوی زیاتې وکړو د حد نه واوړېدل منکم تاسو کې چې کم کسانو هغه تاسو ته معلوم دي چې کم کسانو زیاتې کړو دا د نبی علیه السلام په زمانه کې د مدینې منورې یهودیانو ته الله پاک د نبی علیه السلام ته قرآن نازل کوی دی ته واوروه داسې
چې والله لقد علمتم یقینا الله په ذات قسم بشکا علمتم تاسو ته معلوم دي تاسو ته پته ده علمتم دا د فعل ماضی جمع مذکر حاضر صيغه ده یقینا تاسو ته پته ده تاسو ته معلوم دي تاسو پوهه الذين هغه کسان د ته معلوم دي اعتدوا منکم چې تاسو کې پتاسو کې چې هغه خلکو زیاته کړو د حد نه چې الله کم حد مقرر کړو دا غي نه وړیدلیو په سبت د خالی پورس کې د خالی پورس الله پاک ورته د خالی ورځ د حد مقرر کو چې په خالی پورس باندې نه سي خپل عبادتونه کوي او دین علاوه چې کم کار کوي هغه کوي نو د يهوديانو د عبادت ورځ چې کنه هغه د خالی ورځ ده او د نصاراو چې کنه نصرانيان د دې د عبادت ورځ د اتوار ورځ ده خان اتوار ورځ او د مسلمانانو د عبادت ورځ مسلمان د عبادت ورځ د جمعې ورځ ده خان جمعه المبارک خو الله پاک مونږ سره هغه د بنی اسرائیل په شانته سختی نه کوي چې بس د جمعې پر ورځ به تاسو کار روزګار نه کوئ او بس تاسو خپل عبادت کوئ د جمعې ورځ د مسلمانانو د عبادت ورځ د پکار دی چې مسلمانان د جمعې پر ورځ دغه کی چوټي وکي زمونږه چوټي د خالی پر ورځ ده او د اتوار پر ورځ ده د يهوديانو په ورځ باندې زمونږ چوټي ده د يهوديانو د عبادت په ورځ او د نصاراو د عبادت په ورځ زمونږ چوټي ده او چې کم د مسلمانانو چوټي و په خوا زمانہ کې به د جمعې چوټي و هغه ختمه کړې ده نو دا زمونږ د مسلمانانو د حکمرانانو یو غټه بدبختی ده په کار د چې مسلمان ملک والا د جمعې په ورځ د هر یو سیس د سکولونو د سرکاري ادارو د پرایویټ ادارو د کاروبارونو د بازارونو د هر یو سیس په کار د چې د جمعې په ورځ چوټي وي د اتوار د ورځ ته خو ځان د نصارو سره شمارې هغه سره ځان برابرې د خالی د ورځې چټي ته خو ځان د يهوديانو سره برابرې نو ځان بر يهوديانو او د نصارو د سره نه برابر او د غي په ورځ باندې به چټي نه کو ک خپل ادارې وي نو د خالی د ورځې او د اتوار د ورځې د چټي مکمل بایکاټ وکي 100% بایکاټ وکي د مسلمانانو د عبادت ورځ د جمعې ورځ ده د جمعې په ورځ کاروبار روزګار نه چټي کوي نو دغه بهتره ده لازم نه ده چې الله پاک د باندې لکه د بنی اسرائیل غونته ټاپه لګولې چې بدل د جمعې په ورځ باندې به ډېره پاره چې د جمعې مونځ د نه خراب نشي ځکه په کار د چې مسلمان د جمعې په ورځ چوټي وکړي یا د قرآن کې الله پاک فرمایي چې تاسو د جمعې د مونځ نه پس تاسو لاړ شئ په دې سوره جمعه کې په 28 سپاره کې یا ایو الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا دغه نه دی د جمعې په ورځ چې کله د جمعې مونځ د پر اذان وشي تاسو د مونځ شو کوي د مونځ نه پس بیا تاسو د الله فضل اولټوي مطلب دا دی چې د جمعې د مونځ نه پس بیا خپل کاروبار روزګار شروع کوي دغه کې بیا څه نقصان نشته ګناه پکې نشته نو دلته کې د بنی اسرائیل او د يهوديانو به د خالی په ورځ د عبادت ورځ و د په هغه کې به کبان نیول نو الله پاک د هغه نه خنزیران جوړ کړ د قرآن کې یو ذکر راځي چې الله پاک د هغه وجعل منهم القردة والخنازير الله پاک د اغوینا بیزوگان او خنزیران جوړ کړه نو حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای وای تفسیر ابن کثیر کې دا اغي فرمایلی یو حدیث ته وای الله پاک د بنی اسرائیل راچا چې د خالی په ورځ کبان نیول د اغي د ځوانانو نه الله بیزوگان جوړ کړل او د اغي د مشرانو نه سپینګیرو نه الله خنزیران جوړ کړل نو پدې کې بیا درې قسمه ډلې شوې یو ډله دا وه چې هغې به کبان نیول دویمه ډله دا وه چې هغې به ورته وی چې مه کوئ د عالمان چې کم پکې او پیغمبر داود علیه السلام چې د داود علیه السلام سره کم 1200 کسان 1200 ملګري د داود علیه السلام نو هغې به بیا داود علیه السلام بم دغه خلق منی کول چې د خالی په ورځ کمان منی سي دغه 1200 کسانو بم ورته وی چې ګوره مکوي تاسو دا مکوي هغه سره خپل تعلق پرې خو دو رشتہ داری ور سره پرې خو دا ماما تر تربوران زامن د چپلاران به هغه په دغه خالی په ورځ نیول نو چې د چپلاران به نو د هغه زامنو کې با څوک چې داود علیه السلام سره ملګری شو نو هغه خپل پلارانو سره پرې خو دا چې چا بچي به او پلاران به داود علیه السلام سره ملګری شو نو د پلار به
داود علیه السلام ملګرتیا وکړه د کبانو والا نیولو والا سره به تعلق ختم کو هغه به زامنو کو هغه به وسیو کو هغه به کړ وسیو کو هغه به رونو کو هغه به هر څو هغه سره تعلق ختم کو او یو قسمه یو درېمه ډله پکې وه یو ډله خو کبانو نیولې والا وه یو د داود علیه السلام او 1200 کسان ورسره ملګري وو د هغې ډله وه یو درېمه ډله پکې وه هغې به وایي مړه وایي دا داود علیه السلام او دا درېمه دا چې کوم 1200 ملګري دي داسې اوسګار دي مړه وایي د دې خبره څوک مني چې دوی لګیا یو بار بار ورته مینتونه کوي نو الله چې کله عذاب راوستو که نه جي الله چې کله عذاب راوستو نو الله پاک د دې بیزو دا چې کم کبان به نیول د دوی نه الله بیزوګان جوړ کړل او چې دا کم بوي چې یاره بس پرېږدوه مړه تاسو داسې اوسګار یې مه کوئ مړه خپل کار دی کوئ مه کوئ چې نیسي تاسو سره پر هر وخت منې کوئ لکه نن سبا چې خلک مولیانو پسې نښتي جای مولیان هسې د زړه زور یې ډېر دی خلکو ته وایي ټي وي مه ګورئ وي سي آر مه ګورئ دا مه کوئ او هغه مه کوئ نو دغه نه وایي داسې اوسګاران دي دا مولیان نو دغه شانتې خلک پکې وو نو الله د هغې نه بیزوګان او خنزیران جوړ کړه او داود علیه السلام سره چې کوم 1200 کسانو د هغې الله حفاظت وکړو نو ته کم بیزوګان ته الله جوړ کړه او خنزیران ته الله جوړ کړه نو دا صرف 3 ورځو پورې ژوندي وو او نه به څه خوراک سکاک کولو هېڅ څه به هم نه کول او 3 ورځې پس بیا ټول مردار شو نو زمونږ یو استاد حضرت شیخ الحدیث حضرت ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمه الله هغه وی مونږ په دې عقبه علاقه نه د عقبه علاقه کې د عقبه کلی کې مونږ وای یو میاشت تېره کړې وه وای مونږ به د دغه ایلا سره خو 2 میله فاصله کې ده وای په دې ایلا کې اوس هم اقا سمندر شته دی او هغه شانتې نالۍ دي پکې او هماغه شانتې تالابونه پکې دي او هماغه شان کبان اوس هم هلته کې ډېر زیات دي د کبانو مرکز دی مرکز او په دې ایلا مقام کې هلته کې د ایلا مقام سره یو داسې غر دی په هغې کې داسې غارونه غونته دي وای په هغې کې اوس هم هغه اډوکي پراته دي د دغه کسانو اډوکي پراته دي دا چې کوم بیزوګان او خنزیران ته الله جوړ کړو وای د دې هغه اډوکي اوس هم هلته کې پراته دي نو په اوس زمانه کې هم هلته د دې هغه اډوکي الله پاک د عبرت دپاره ایښي دي نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظة للمتقین نو دای خلکو نه الله پاک بیا بیزوګان جوړ کړ 3 ورځې پس الله پاک ټول مړه کړل نو بعض خلک وایي چې یاره دا بیزوګان او خنزیران دا د هغه یهودیانو نه چې الله جوړ کړي دا د هغې نسل دی خو قرآن کې راځي احادیثو کې راځي چې کم خلکو نه الله بیزوګان یا خنزیران یا نور څه جوړ کړي که نه د هغې د 3 ورځو نه الله ناړی هغه الله ختموي د هغې نسل هم الله نه چلی نو دا بیزوګان او خنزیران چې دي که نه دا د هغې نسل نه دی دا د هغوی نه مخکې موجود او د هغې نه وروسته به هم موجود وي تر قیامته پورې به دا موجود وي دا الله پاک خلکو ته ښایي چې یو دقه شانتې خلکو د هغې نه موږ دقه شانتې یو مخلوق جوړ کړی نو که چېرته موږ د دې زمانې د بیزوګان نه لیدی که نه نو موږ ته به څه پته لګېده چې یاره دا شادوګان څنګه شی وي چې الله د بني اسرائیلو نه جوړ کړي یا دا خنزیران څه شی وي چې الله د بني اسرائیلو نه جوړ کړي خو دا خو الله یو خپل مخلوق پیدا کړی دی دا بیزوګان او خنزیران دا د هغه یهودیانو والا نسل نه دی ښه هغه 3 ورځو نه الله پاک مخکې وانړو نو بیا د چې را کم خلک یې رشته دارانو که نه او د داود علیه السلام ملګري او دوی به منې کول نو هغې وایي چې یاره مونږ په سبا باندې کله راپاسېدو که نه او د دې خلکو आवाज نه راتلو دا چې کوم خلکو به کبان نیول نو موږ ورلو چې ورورسېدو وایي دوی نه الله بیزوګان جوړ کړي د بیزوګانو په شان چغې به یې والې د بیزوګانو په شانتې شکلونه یې مو لاسونه یې هم هغه شان شوي ویښته پې الله هغه شان راخېدولي او لکۍ هم الله هغه شانتې جوړې کړې وې د دغه یهودیانو نه نو بیا دوی به وایي موږ ته کتل وایي خپل خپلوان به پکې پېژندل د چا د زوی نه به الله پاک دغه بیزو جوړه کړې وه نو هغه به چې پلار به داود علیه السلام ملګرو کې ولیدو نو دې پلار ته به کتل او جړل به د چا د پلار نه به الله جوړ کړی زوی به داود علیه السلام ملګرو کې ولیدو نو هغه ته به کتل او جړل به د چا د رور نه به الله پاک بیزو جوړ کړی او هغه ته به وکته بل رور به د داود علیه السلام ملګری و هغه هم به روغ رمټو هغه ته به کتل او جړل به نو 3 ورځې پس الله ټول مردار کړه ټول مکمل الله پاک مړه کړه نو د الله چې کوم حدود مقرر کړي دي که د هغې نه موږ تجاوز کوو که نه نو الله پاک به موږ په خپل عذاب کې نیسي خو دا امت محمدي چې دی که نه د محمد صلی الله علیه وسلم امت دی الله پاک اجتماعي طور باندې به د دوی نه بیزوګان او خنزیران الله نه جوړوي که چېرته یو کس صحابه پسې کنځلي وکړي د قرآن بې حرمتي وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي وکړي یا نور داسې د الله پاک په شاعر الله پسې خندا او ټوکې او مسخرې او بېادبي وکړي او الله د هغه نه د یو کس نیم نه بیزو یا خنزیر یا بل یو څه شي جوړ کړي نو داسې یو نیم کس نه جوړولی شي چې د قیامته پورې دا نور خلک د دغې نه عبرت حاصل کړي
نو بني اسرائیل کې هم دغه کسانو ولقد او بشکا نو دلته کې دا لام چې دی ته لام قسمیه وای دلته کې اصل کې پټ ته والله لقد علمتم دا الله په ذات قسم بشکا علمتم تاسو ته معلوم دي الذين اغه خلق یا اغه کسان اعتدوا منکم چې تاسو کې اغوی زیاته او کو تاسو نه اغوی زیاته او کو د حد نه تجاوز کو په سبت د خالی پورس کې د خالی ورس کې د خالی د چې کوم ورځ وا د کبانو نیولو والا ورځ کې فقلنا نو الله پاک فرمای مونږ فرمایل قلنا دا د فعل ماضی جمع متکلم صيغه ده فقلنا نو مونږ وی لهم حغویتا چې راچا کبان نیول حغویتا مو وی کونو تاسو شی دته امر تکوینی وای دا کونو چې کوم صيغه ده کنه دا د امر صيغه ده او دته وای امر تکوینی امر تکوینی دی یعنی چې څنګه الله پاک یو سیس ته وایي چې کن شا نو د احادیث مفسرین لیکلي او احادیثو کې راځي چې د کاف او د نون ملاوېدو نه مخکې هغه کار الله پاک کړی وي نو چې الله پاک څنګه دوی ته وایي چې کونو تاسو شئ قردتن بیزوګان شادوګان کونو تاسو شئ قردتن شادوګان بیزوګان بس فورا الله بیزوګان کړل نو دا قردتن چې کنه قردتن دا د قردتن جمع ده قردتن نه د قردون جمع ده د قردون جمع قردتن دی د قردون جمع قردون یو بیزو ته وای یو شادو ته قردون وای او جمع قردتن راځي ٹھیک شو نو الله پاک ورته کونو تاسو شی قردتن بیزوګان خاسئین ذلیلا خاصی عربی کې چې کل سپیته وای کورشه کنه نو هغه ته اخسا کورشه نو دا اخسا نه بیا خاصین جوړ شوی دی ذلیلا خوار او اردو کې تتکارے ہوئے ٹھیک شو تو کلی شوی یعنی څنګه لکه کوری شوی مطلب نو ذلیلا ته الله پاک جوړ کړو نو په قران کې بل ذکر راځي وجعل منهم القردة والخنازير الله پاک د دینه بیزوګان او خنزیران جوړ کړل نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه تفسیر ابن کثیر کې فرمای وای چې د دې کم ځوانان الله د غینه بیزوګان جوړ کړ او چې کم مشران سپینګریو د غینه الله شادوګان جوړ کړ ځکه چې غیم د الله نافرمانی کول او کبان بینول نو فجعلنا نو دا جعلنا دا د جمع متکلم صيغه ده د خاصین چې کنه دام جمع سالم ده د جمع سالم صيغه ده او د خاصئن جمع خاصئین راځي فجعلنا دا جعلنا چې دا د جمع متکلم صيغه ده د فعل ماضی فجعلنا نو مونږ جوړ کړه ها دا قصه یا ها د بیزوګانو دا قصه یا دا ها ضمیر هغه کلی ته عقبې ته علاقې ته راځي دی چې هغه دا ایلا کله یا دا د بیزوګانو د جوړېدو دا قصه د بیزوګانو د جوړېدو دا قصه نو فجعلناها نو موږ دا قصه د بیزوګانو د جوړېدو والا دا قصه جوړ کړه نکال چې دا عبرت ته وي نکالن عبرت هم جوړ کړو لما د هغه خلکو د پاره بین یدیها معنا د هغه د لاسونو لفظي معنی دا د هغه د لاسونو پمینس کې خودلته مراد د هغه د لاسونو پمینس کې بنالو د هغه چې هغه وخت موجودو چې هغه وخت کم خلق موجودو د هغه خلکو د پاره الله پاک عبرت جوړ کو یعنی په هغه علاقه کې چې د دینه علاوه کم بچ شوی الله په خپل فضل سره بچ کړو د هغه لپاره عبرت جوړ کو یا په خواوشا علاقو کې چې کم خلق موجودو د هغوی دپاره الله پاک د بیزوګانو والا قصه یو عبرت جوړه کړه وما خلفها او د هغې د علاقې نه لرې چې کم علاقې وي د هغې دپاره الله پاک وما او کم چې وروستو راتلونکي وو یا د هغې نه وروسته وو د هغې د کلو نه وروسته نور کلي وو د هغې دپاره یا په هغه وروسته کې تر قیامته پورې څومره خلک راځي د هغې ټولو دپاره الله پاک دا قصه دا د بیزوګانو جوړېدو والا قصه عبرت
جوړ کو فجعلناها نو مونږ دا قصه جوړ کړه نکالا عبرت لما د هغه خلکو لپاره بین یدیها چې هغه وخت موجود وو وما او د هغه خلکو لپاره خلفها چې کوم به وروستو راځي وموعظه او دا قصه یو نصیحت ته للمتقین د پرهیزګارانو لپاره چې پرهیزګاران ته دا قصه معلومه شي نو دی به د هغې نه نور هم نصیحت زده کړي او نور به هم دی د الله پاک په عباداتو کې او د الله پاک په احکاماتو منلو کې په شوق او محبت سره لګیایي مخکې به پکې ځي نو دا زمونږ تفسیر ټیم هم پې ډېر واغستو خو دا ډېر لازمي خبرې وي چې دغه انسان ته پته ولګي اوس د دې مونږه لفظي ترجمه کوو وَإِذْ او هر کله چې اخذنا مونږ واغسته میثاقکم تاسو نه کلکه واده ورفعنا او مونږ اوچت کړو فوقکم ستاسو د پاسه الطور کوهي تور غر د کوهي تور غر هم د باندې اوچت کړو خذو تاسو ونیسئ ما کم هدایت چې یا کم تورات چې آتیناکم مونږ تاسو له درکړی بقوة په مضبوطۍ سره یعنی عمل په مضبوطۍ سره وکړئ واذکروا او تاسو یاد ساتئ ما هغه حکمونه کم چې فيه په دې تورات کې دي لعلکم دې لپاره چې تاسو تتقون پرهیزګاران شئ یعنی تتقون النار تاسو د جهنم د اور نه بچ شئ چې په دې تورات باندې عمل وکړئ ثم بیا تولیتم تاسو مخ ګرځولو تاسو انکار وکړو من بعد ذلک د دې وعدې کولو نه پس تاسو چې کومه واده وکړه چې او یا الله مونږه په دې باندې عمل کوو او بیا تاسو د دې نه مخ واړولو یعنی انکار هم ته وکړو فلولا نو که چېرته نه وې فضل الله د الله جل جلاله فضل علیکم په تاسو ورحمته او د هغه مهرباني لکنتم نو تاسو به ضرور شوي وئ من الخاسرین د نقصان موندونکو نه ولقد او بشکا علمتم تاسو ته معلوم دي تاسو ته پته ده تاسو پوهیږئ الذین پاغه کسانو اعتدوا چې هغوی زیاتې وکړو منکم تاسو نه فی السبت د خالي په ورځ کې فقلنا نو مونږ وویل لهم هغوی ته کونو تاسو شئ قردة بزوګان شادوګان خاسئین ذلیله فجعلناها نو مونږ دا قصه جوړه کړه دا د بیزوګانو چیړېدو والا قسم جوړه کړه نکالا عبرت لما د هغه خلکو دپاره بین یدیها چې هغه وخت موجود وو وما خلفها او کم خلک چې وروستو راتلونکي وو وموعظة او نصیحت دی للمتقین د پرهیزګارانو دپاره او په دې قصه کې د پرهیزګارانو دپاره یو بهترین نصیحت دی نو دا زمونږ د نن ورځې درس و تاسو د سکرین شاټ واخلئ یو ځل بیا وورئ انشاءالله په دې باندې به تاسو ډېر ښه پوه شئ نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام